بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې موجود یم په مسجد قبا کې. د مسجد قبا په باره کې خو لومبۍ خبره دا ده چې دا د اسلام اولنی مسجد او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد قبا فضایل چې کوم نه هغه ډېر بیان کړي دي. خصوصا په دغه فضایلو کې یو حدیث چې کوم دی د مسجد قبا په دې دروازه باندې لیکلی دی، تاسو ته ښیم. رسول الله مبارک فرمایي چې من تطهر فی بیته ثم اتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. مسجد قبا فضیلت ده چې کوم سړی او سړی وضو وکړه په کور کې بیا راغلی مسجد قبا کې مونځ وکړو نو بس دغه انسان ته الله تعالی د عمرې اجر ورکوي. دا مناظر چې کوم ده هغه دا د مسجد قبا دي. تاسو کتی شئ د مسجد قبا مناظر تاسو ته ښیم. مخکې راځئ. دا مسجد قبا ده. خلک ټول چې کوم دی هغه لګیا دي په دې کې د مونځ په خاطر باندې راغلي دي. هر سړی کوشش کوي چې دې کې مونځ ادا کړي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اول مونځ چې کوم کړی مدینه منوره کې نو دا د مدینې منورې هغه اولنی مسجد دی. دا تمام خلک چې کوم دی دا راغلي دي د مسجد قبا زیارت کوي. دا مسجد قبا ده ټول درچا دا د مسجد قبا اندرونی مناظر دي. تمام خلق چې کوم دی په دې کې لګیا دي عبادت کوي. او د مسجد قبا دې په باره کې قرآن مجید کې آیت هم راغلی دی چې فيه رجال يحبون ان يتطهروا. دا فضیلت چې کوم دی دا دغه دی د مسجد قبا دی. او بل دغه د مسجد اسس على التقوى دا هم د مسجد قبا تذکره په قرآن مجید کې ذکر ده. نو دا هغه مسجد دی چې تاسو یې وګورئ چې کوم کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو لومبی رسول الله مبارک مونځ چې کوم دی با جماعت په دې مسجد قبا کې ادا کړی دی. دا د مسجد قبا مناظر دی.